المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن الدين عند الله الإسلام. اسلام دا د استسلام نه اغستل شوی دی، تابعداري ته ویل کیږي او انقیاد ته ویل کیږي، یعنی الله رب العالمین ته غاړه خودل او د الله تابعداري کول، عقیده توحید جوړول او د شرک نه ځان ساتل دې ته اسلام ویل کیږي. لکه الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته ویل اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، زه تابعدارم د رب العالمین دپاره. دین اسلام دا رښتینی دین دی او حق دین دی. د الله رب العالمین په نیز باندې دین هغه اسلام دی. الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام، یقینا دین د الله رب العالمین په نیز باندې اسلام دی. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دعام کړې وه د خپلو بچو دپاره او دارنګې د ځان دپاره، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، ای زمونږ ربه موږ وګرځوه تابعدار ستا دپاره او زمونږ د اولاد نه یو امت تابعدار ستا دپاره. یعقوب علیه السلام هغه خپل بچو ته وصیت هم کړی و په اسلام باندې، یا بنی ان الله اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ای بچو یقینا الله تعالی غوره کړی دی ستاسو دپاره دین، نو تاسو ممرئ مګر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان وئ، په اسلام باندې وئ. نو د خپلو بچو ته وصیت کړی و په اسلام باندې. نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې د کمرو عبادت په کېده او د بوتانو عبادت په کېده. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او خلکو ته دا دین وړاندې که اسلام یې ورته وړاندې که، نو خلک یې د تیارو نه راویستل او په رڼا کې داخل شو او خلک په اسلام کې ډلې ډلې داخل شو. دین اسلام الله رب العالمین غوره کړی دی او کامل کړی دی. الله رب العالمین فرمای الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نن ورځې ستاسو دین دا ما پوره کړ او خپل نعمتونه مې په تاسو باندې وکړه او ستاسو لپاره ما غوره کړ اسلام دین. دارنګې اسلام د حق او رښتینی دین دی. د اسلام نه علاوه که چرته څوک بل دین طلب کوي نو دا ګوره قابل قبول به نه وي، ځکه حق او رښتینی دین هغه اسلام دی. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین، چا چې ولټاو بغیر د اسلام نه بل دین نو هیڅ چیرې به قبول نشي د هغه نه او دا په آخرت کې د تاوانیان نه وي. اسلام دا په 5 ستنو باندې او په 5 ارکانو باندې ولاړ دی، یعنی د اسلام 5 ارکان دي، د 5 خبرو نه جوړ دی چې هغه په حدیث کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بنی الاسلام علی 5، اسلام دا 5 خبرو نه جوړ دی. د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کول دي او منځ ادا کول دي، زکات ورکول دي او د رمضان د میاشتې روجې نیول دي او د بیت الله حج کول دي. او محترمو دا ډېر ښایسته دین دی. د دې محاسن او ښایستهوالی چې ګوري نو دا په شمار کې راځي نه، ځکه دا ډېر ښایسته دین دی. دین اسلام دا د رحم دین دی. دارنګې دین اسلام دا داسې یو دین دی چې وسط دی، نه پکې افراط شته او نه پکې تفرید شته دی. دارنګې داسې دین دی چې هر چا ته خپل حق ورکلی، سړو ته خپل حق ورکلی، ښځو ته خپل حق ورکلی، مسلمانان ته خپل حق ورکلی، حتی چې کافران ته خپل حق ورکلی دی.
او دونه ښایسته دین دی چې دا د صفایي تعلیمات ورکوي، د پاکۍ تعلیمات ورکوي. داسې ښایسته دین دی چې د امن تعلیمات ورکوي. دارنګې دا اوس ښایسته دین د اسلام چې د اتفاق او د اتحاد تعلیمات ورکوي. دارنګې د محبت او د مینې تعلیمات ورکوي، د ښایسته اخلاقو تعلیمات ورکوي. نو دین اسلام دا ډېر یو ښایسته دین دی، رښتینی دین دی. او د الله رب العالمین په موږ باندې ډېر زیات رحم دی چې الله رب العالمین موږ مسلمانان پیدا کړي. الله رب العالمین دی موږ په دې اسلام کې دائم او قائم لري، او کله چې موږ ته مرګ راځي نو الله رب العالمین دی موږ ته په داسې حالات کې راولي چې موږ الله رب العالمین ته تابعدار یو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.